ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام کې شریعت پرانا کې سوال او داغه جواب کې یو ملګری تپوس کړی دی او تپوس یدا کړی دی چې مفتی سي په محرم الحرام کې ډیر وخت نه یو دوا عملونه چې زمونږ په کلی کې پالاکه کې رایج دي او خلک یکا یو په لسم محرم الحرام باندې چې مونږ قبرونو لا وبوړو او بیا په قبرونو باندې دا وبا چو یا پاره کې سورایو که پاغه سوري کې د وبور واړی یا په قبرونو باندې برا دغه وبواړی او بل په لسم محرم الحرام باندې مونږ شربت کړو او بعضی خلک دا نیت کا په دغه شربت تقسیمولو باندې چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ په لسم محرم الحرام باندې په کربلا کې تګایو چې دا شربت مونږ وکړو چې هغه تند یا مات شي نو آیا قبرولا دا وبوړل په لسم محرم الحرام یا شربت کړل د دې شرعي حیثیت په دین اسلام کې څه دی آیا دا کول پکار دي که کول نه دي پکار نو دام ګرانو کتونکو یو ډیر ضروری او یو اهم سوال دی یقیني خبره مونږ تم په بعضی علاقو کې مونږ هم کتلی دي چې په لسم محرم الحرام باندې خلک دا قبرونو لا وبوړي او شربتونه هم کا دغه سوال جواب زار تکوم او دا سوال جواب خلکو سره شیر کړي چې دا حق خبره خلکو ته ورسی چې کوم مونږ ته دین اسلام مونږ تاسو ته حکم کړی مونږ دا غي پابند یو د رواج شو یا د تور طریقه شو یا داسې طریقه چې د اسلام خلافي اگر چې هر څوک یې کوم مونږ دا غي پابند نه یو مونږ د دین او د اسلام د قران او د حدیث او د خپل مذهب پابند یو او که په دې باندې مثال کې تور په څوک وایي چې دا خبره غلطه ده مونږ چاته ګورو نه مونږ دین او اسلام ته ګورو چې کومه حق خبره هغه مطابق به ان شاء الله تعالی ز جواب کړم جواب د دغه خبره دا دی چې په لسم محرم الحرام باندې قبرول او بوړل په قبرو باندې وبا چول دا بالکل ناجایز دی دا بالکل ممنوع دی دا بالکل ناروا کار دی په اسلام کې په دین کې په قران حدیث کې په مذهب کې د دې خبره بالکل څه ثبوت نه ملاويږي او دا خبره ډیره مخکې نه روانه د خلک قبرو ته قبر والا اوبو ته هیڅ ضرورت نشته دی په قبر باندې اوبو اچولو ته هیڅ ضرورت نشته دی دا بالکل د شریعت هم خلاف خبره ده د مذهب هم خلاف خبره ده قران او حدیث هم خلاف خبره ده بالکل قبرو باندې اوبا چول دا نه دی پکار دا یو قسم له بدعت ته دا سی وایا دویم نمبر شربت خبره ده په لسم محرم الحرام باندې که یو انسان شربت په دین نیت باندې کوي چې امام حسین رضی الله تعالی عنہ په لسم محرم الحرام باندې په کربلا کې تګایو په هغه باندې اوبه باندې کړي وي چې دا هغه تند په ماته شي په دین نیت باندې شربت کړل دا بالکل ناروا او ناجیز دي امام حسین رضی الله عنه علیه السلام زموستا شربت ته هیڅ ضرورت نشته دی هغه جنتونو ته رسیدلی دی هغه له خدای پاک جل جلاله جنتونو کې ډیر انعامات ورکړي دي د جنتونو کې د ځوانانو سرداران دي زموستا په دغه شربت باندې داغه تندې ماتېدو ته او نه تند شتا دا یو غلط کنسپټ او سوچ دی چې هغه وسه مثال کې بعضی خلک یې چې هغه وسم تګای دی چې زما په شربت باندې داغه تند ماته شي په دین نیت باندې شربت کړل دا ناروا او ناجیز دي په لسم محرم الحرام باندې شربت کړل یو سبیل چې څنګه دا روافضم اکثر دا کا اغه نه هټ کر امام حسین علی السلام مبارک زمونږم امام دی اهل بیت سره زمونږم محبت دی امام حسین مبارک سره مونږم محبت دی نو که څوک لسم محرم الحرام باندې شربتو کا د ایصال ثواب په نیت باندې دین نیت باندې چې مسلمانان به اوس کی ګرمي دا ماته به ثواب ملو شي او دا ثواب ز امام حسین علی السلام مبارک ته بخمه په دې کې بالکل جایزم دی دا سه شربت او په دې کې انسان ته بالکل ثواب هم ملاويږي او دا د امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره د مینې او د محبت اظهار هم دی په دې نیت باندې ایصال ثواب په نیت باندې مسلمانانو له ورکړه الله جل جلاله رضا ده پاره وکړه او ثواب یا امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته وبخه دغه سه شربت بیا په دې ورځ باندې بالکل جایز دی هیڅ خبره پکې نشته تا تم پاغه باندې ثواب ملاويږي امام حسین رضی الله تعالی عنہ تم داغه ثواب رسی